د قومي وطن پارټۍ اتم یوم تاسیس مانځنه باندې ملکن ډیویژن ټولو ملګرو ته مبارکي ورکوم. دې کامیاب کنونشن چې کوم د جلسې شکل اختیار کو دې نه دا ښکاري چې دلته کې پارټي متحرک شوې ده او انشاءالله را روان وخت کې به دا ثابتوم چې ملکن ډیویژن د قومي وطن پارټۍ کار دی او انشاءالله دلته به موږ کامیابي حاصل کړو. دا اته کاله تېر شو په دې اته کاله کې موږ ډېر څه ولیدل. په دې اته کاله کې ښه وختونه مو لیدل، سخت وختونه مو لیدل، وروجو مو کتلو، دواله مو کتلو، د ملګرو وفاداري مو لیدله او د بې وفا ملګرو بې وفایي هم مو لیدله. تصویر باسي دا یو تصویر والی لکینا نه اګناس کنه یار نو تصویر را لګي لا یو ده عقبه شهید وطن حیات محمد خان شیر په دې کې ماته هغه ملګري هغه مشران چې چا ملي رهبر جناب افضل محمد خان شیرپور سره کار کړی دی راته ښکاري، هغه ملګري هغه ځوانان هم راته ښکاري چې هغوی شهیدي وطن نه و لیدلی. لږ دا دغه کښېنه دا دغه دی لږ دا یو تصویر والي پلیز بیا دغه دا هغه سپایانو مسار روان دي او دې نه دا ثابتېږي چې انشاءالله د شهیدي وطن حیات محمد خان شیرپور چې دی دا مشن به تکمیل ته رسېږي. قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی شہید حریت حیات محمد خان عموماً چې موږ یوم تاسیس مانځو نو موږ به په پېښور کې یوه جلسه کوله، خو دې ځله موږ دا فیصله وکړه چې هر ډیویژن هیډکوارټر ته ورځو، هلته پروګرام کوو چې خپل ملګرو ته ورسو، زیاتو ملګرو ته ورسو او دا پیغام ټولو پښتنو له ورکړو چې دا موجوده حکومت د ناقصې پالیسیو په نتیجه کې چې کومه مایوسي راغلې ده، چې کوم پښتانه مایوسه شوي دي، کوم طریقې سره چې د خارجه پالیسۍ په نتیجه کې موږ یوازې پاتې شوي یو، کوم طریقې سره چې داخله پالیسي ناکامه شوې ده او بیا خصوصا معاشي پالیسي چې د هغې په نتیجه کې هر یو کور متاثره شوی دی. نن داسې کور به ماته په دې ټول ملک کې ونه ښایي چې هغې کې څوک تاسو ته ونه وایي چې دا ګراني کوم ډول ته چې رسېدلې ده دا زموږ د وس او کبارو پرې ده. د 1947 نه واخله تر د 2018 پورې د وړو د شلو کیلو تیلې قیمت 200 روپو ته رسېدلی و، په دې 2 کاله کې 1500 روپو ته ورسېده او لا پته نه لګي چې کوم ځای کې د 1947 نه واخله د تېر حکومت پورې چینی 15%
روپے کلو ہوا نن یو سل اور 15 روپو ته رسیدلې ده او لا پته نه لګي چې کم ځای ته وځي د ګرانۍ د وجې نه د غریبانانو چولې خو بندې شوي دي خو هغه ضروري دوایانې چې کوم د انسان ژوند بچ کولو لپاره لازمي دي هغه هم 300% پای کې اضافه شوې ده ابله ورځ یو کس راته خبره کوله چې یو دوایانو دکان کې ولاړو یو بابا راغی دوایي یې وغوښتله چې قیمت یې وولیدو نو وایي چې دا زما د وسه بار دی زه نشم دا اخیستی دا اوس هم چې کوم ما پیسې روړي دي دا مې نظیره قرض اخیستي دي په داسې حالاتو کې به دا غریبانان څه کوي او بل خوا ته هغه نوی پاکستان جوړولو والا هغه د مدینې ریاست بنیاد ایښودلو والا هغه اوسه پورې اوده پراته دي یو هفته مخکې ما ولیدل چې وزیر اعظم صاحب وویل سلیکټډ وزیر اعظم صاحب چې یاره مونږ په کابینه کې ډېر بحث وکړو په ګرانۍ باندې او مونږ دې لپاره کمیټي جوړوو چې پته ولګي چې دا ګراني ونه راغلې ده وزیر اعظم صاحب په د مینګورې بازار کې یو عام کس ته تپوس وکړه هغه به تا ته دا وایي چې دا ګراني ستا د پالیسو په نتیجه کې راغلې ده دا ګراني ستا د قرضونو اخیستلو په نتیجه کې راغلې ده دا ګراني ستا د ډالر قیمت اوچتولو په نتیجه کې راغلې ده دا ګراني ستا د نوټونو چاپ کولو په نتیجه کې راغلې ده په دې کې بله کمیټي جوړېږي او هغه به بیا معلومات کوي او هغه هم 3 کاله پس ته ورته خیال راغی بل خوا ته چې وګورو مونږ په دې ډېر خوشحاله وو چې یاره رسوا ضلعې نه وزیر اعلی راغی مونږ ویل ملکن ډیویژن به ترقي وکړي خو زه ډېر افسوس سره وایم چې په دې 3 کاله کې خو ما څه ونه لیدل هماغه کوڅې وینو چې کوڅې جوړېږي او ټرانسفارمر یې لګي او روډ جوړېږي څه غټ منصوبه چې دې ملکن ډیویژن نه راغلي وي دې سوات ته راغلي هغه مونږ اوسه پورې ونه لیدل بیا په دې اسمبلۍ کې یو وزیر دی چې د هغه نه څوک خبرې نشي کولی چې څوک هم د اپوزیشن خبره کوي دی ورته تیار وي چې دوله جواب ورکړه زه هغه ته دا ویل غواړم چې دلته راشه د سوات خلکو سره لږې خبرې وکړه د دوی حال تپوس هم وکړه د دوی مشکلاتو تپوس هم وکړه دا هر څه تاسو په زړو حکومتونو باندې نشئ اچولی تاسو خپل کارکردګي ته وښایئ اوس دا قوم تاسو ته تپوس کوي چې تاسو خپله کارکردګي ته وښایئ که ستاسو خیال وي دی عمران خان به وی چې ګبرانه نه یې یاد دي درته که نه اوس ورته زه دا ویل غواړم چې دا مجموعه وګوره د پی ډي ایم دا جلسې وګوره په هغې کې هم دغه یو اواز وګوره چې مونږ نور عمران خان نه منو نو مونږ هم تا ته وایو چې عمران خان دې قوم فیصله کړې ده اوس ته مه ګبراوېږه دې قوم فیصله کړې ده قومي وطن پارټي سکندر اعظم محمد خان شیرپاو قومي وطن پارټي بدقسمتۍ نه داسې صوبایي حکومت راغلی دی چې په ریموټ کنټرول باندې د اسلام آباد نه چلي وزیر اعلی صاحب زما خیال په خپل دفتر کې یو چپړاسي نه یو دفتر نه بل دفتر ته نشي بدلولی هغه منصوبې چې کوم ډېرې اهم وي خصوصا په سی پیک کې
د دې ملکن ډیویژن دا روټ راتلل دا ډېر لازمي وه هغه پاتې شو دغه شانتې ده زموږ د جنوبي اضلاع چشمه رایټ بینک کنال چې کوم قومي وطن پارټي کوشش کړی و په پی ایس ډي پي کې په مرکز باندې منلې وه هغې وخت کې هغه دوی نه هغې پی ایس ډي پي نه وباسلې شوه نن موږ ورته دا وایو چې تاسو خو به دا وې چې یاره تېر حکومت کې چونکې د مسلم لیگ نواز حکومت دی دا هغوی موږ نه پیسې نه راکوي او د موږ منصوبو کې رکاوټ اچوي موږ ورته صوبایي حکومت ته ویل غواړو چې تاسو خپل وضاحت وکړئ اوس خو مرکز کې هم ستاسو کس ناست دی مرکز کې هم ستاسو حکومت دی اوس ولې زموږ صوبې خلکو ته خپل حق نه میلاویږي زموږ دې غریبانانو ته ولې خپل حق نه میلاویږي د دې وضاحت تاسو موږ ته وکړئ او که مرکز طرف رکاوټ دی نو بیا وزیر اعلیٰ صاحب جان کی دومره ضرورت پیدا کا بیا استعفا ورکا دې نه خو دا بهتره ده چې سړی استعفا ورکړي کني داسې حکومت چلو چې دی زما خیال دا خو نور د شرم کار دی عزتمندو نن صرف 3 ایجنسی شوي دي د پی ډي ایل اور اتنی جلسوں دا حکومت دومره گبراو کړی دی چې د بوکړهټ شکار شوي دي انشاءالله په 22 نومبر به پیښور کې چې کومه جلسه وي په هغې کې به موږ هم بھرپور خپل طاقت مظاهره کوو او دا به زما په نظر کې د دې حکومت لپاره آخري جټکه به وي او انشاءالله دا به تاسو ګورئ د 22 نومبر نه پسته به بیا د دې حکومت وجود به پاتې نه شي عزتمندو الیکشن اوس ډېر لرې نه دی پکار دی چې موږ اوس د هغې لپاره تیاری شروع کړو د پاکستان ډیموکریټک موومنټ بنیادی مقصد هم دا دی چې هغوی ویل چې دا سلیکټډ حکمرانان چې دي دا د خلکو ترجماني نشي کولی د خلکو مسایل نشي حل کولی او دې 2.5 کاله کې دا خبره ثابت هم شوه چې جعلي سیاستدانان ډېر د ټوپک او د نور هر څه په زور باندې به راشي او په کرسۍ باندې خو به کېنولی شي خو عوامو مسایل یا ملک چلول چې دی د هغوی د وس کار نه دی بیا موږ دا غواړو چې ملک کې صحیح معنو کې جمهوریت راشي هره اداره چې ده هغه موږ لپاره محترم هم ده خو هغې ته خپل دایره اختیار کې دننه کار کول پکار دي او صحیح معنو کې صوبایي خودمختاري ملاوېدل پکار دي چې د ورکوټي صوبو مسایل چې دی هغه دې حل شي همدغه ایجنډې سره د پاکستان ډیموکریټک موومنټ په دې تحریک کې موږ قومي وطن پارټي شامل شوې ده انشاءالله دا به تاسو ته وایي چې تاسو هم 22 نومبر باندې راځئ او موږ سره په دې جلسې کې شریک کېږئ او دې عمران خان ته به دا ښیو چې اوس دې قوم فیصله کړې ده دې قوم دا فیصله کړې ده چې نور مونږه دې ګرانې چې دی د دې متحمل نه یو مونږ نور د دې حکومت غلطو پالیسیو متحمل نه یو دا حکومت چې دی دا نااهله حکومت دی دا حکومت چې دی دا د خلکو مسایل نشي حل کولی او همدغه یو ناره به لګوو زه تاسو ته ناره راکوم د هغې جواب راکړئ زه عمران زه انشاءالله دا आवाज چې دی په 22 نومبر باندې چې اوچت شي نو اسلام آباد به مو سره رکېږي به او انشاءالله د هغې وخت ته جروځي زه یو ځل بیا د هغه ملګرو چې چا نن موږ سره شمولیت اختیار کړی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم ګڼ شمېر ملګري دي دومره ډېر ملګري شامل شو دا موږ لپاره ډېر د حوصلې خبره ده فردن د هغوی نومونه نشم اخیستلی
کم د ملکن ایجنسی د لوور دیر د شانګلې د بونیر او زما د سوات ټولو ملګرو ته مبارکي په کامیاب کنوینشن باندې انشاءالله چې دا سلسله همداسې جاري وي انشاءالله دا به تعلیم کوونکو حکومت تر پاتې وي. رضا الله خانو د خلکو لږ شکریه ادا کوم. Terus lagi itu. Wah,